بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ وروستی اولنی سبق د صرف وه. موږ ته د ابوابو زه شروع کوو. زموږ په مدرسه کې د کال په شروع کې زموږ دا معمول وي چې د کال په شروع کې موږ ارشاد الصرف شروع کوو. اول د اسم فعل حرف تعریف وکړو. د اسم فعل حرف له تعریفه بعد علامات له هم نه وایو. له دې څخه دستی په دستی موږ ابواب شروع د تمام تر ابواب د ثلاثي مجرد شپږ ابواب دي. د رباعي مجرد د ثلاثي مزید ابواب دي مکمل. د رباعي مجرد ابواب دي. د رباعي مزید ابواب دي. دا ابواب طالبان مکمل کې مکمل زده کی. او له دې بعد بیا موږ دغه ابواب په طالبانو باندې تمام تر ابواب په صیغو باندې زده کو. او د صیغو له زده کړې بعد بیا تمام تر ابواب دوی په اوزانو وباسي. په دې مابین کې د یوه سلسله سات ورسره شروع وي چې د اسم علامات د فعل علامات دغه سات ورسره شروع وي چې دغه مرحله مکمله سي. له دغه بعد بیا موږ شش اقسام، هفت اقسام او دغه رنګه دا نوره سلسله روانه کړو. د هغه ګټه موږ دا محسوسه کړې ده چې کله به موږ مقدمه د ارشاد الصرف وویله، د ارشاد الصرف د مقدمې په دوران کې نو به موږ شش اقسام وویلی، هفت اقسام به مو وویل. د هفت اقسام او د شش اقسام د اجرا دپاره به موږ ډېر مشکلات محسوسول. طالبان په دا نه پوهېدل چې بایي حروف اصلي کوم دي، حروف زاید کوم دي. نو چې د حروف اصلي او د حروف زاید پیچان به نه کېدی، نو دلته به د ثلاثي مجرد او د ثلاثي مزید بلکې د ثلاثي او د رباعي مجرد پیچان به هم مشکل وګرځېدی. نو طالبان به ډېر په تکلیف وو او موږ به هم ډېر ورسره په تکلیف وو. له دې سره چې د حروف اصلي او حروف زاید سره جلا نه شي، نو د هفت اقسام پیچان انتهایی مشکله مرحله ده چې دا به سړی بیا پار کوي. نو په دې وجه باندې موږ محسوسه دا کله چې باید تر اول په شروع کې به موږ ابواب تمام تر ویایو. نو د دغو ابوابو ګټه بیا موږ ته دا رامعلومه شوله چې باید دغه هفت اقسام دي که شش اقسام دي او د دې پر بنیاد باندې چې بعد کې کوم قوانین راځي د قوانین موږ دغه جاري کوو. نو هغه په ټولو شیانو کې بیخي اساني وي. بالکل طالبان ذره برابر تکلیف هم نه محسوسوي او کمزور طالب علم بلکې چې د مقبول ذهن مالک وي، یعنې چې د ذهني استعداد دونه کم وي چې دی تر مقبول اخواته نه وي، جید لیا نه وي، دا لیا هم ارشاد الصرف په ډېر سهولت سره زده کړي. او بل خواته چې هغه وختي کمه ترتیب و عام طور پر مروجه ترتیب دی، د دغه ترتیب کې بیا دا مشکلاتو چې ممتاز طالب و جدا طالب و هغه به دا تمام تر امور په ډېر تکلیف او په ډېر مشارکت سره ترسره کول. نو په دې وجه باندې موږ دغه اوله سلسله د ابوابو شروع کړې ده. نو د ابوابو سلسله موږ اوله واره چې طالب را دغه شي اوس د ضربه باب دی. د ضربه باب کې موږ دا صرف صغیر له صرف صغیره بعد نور ټول گردان ټوله باب په رټه باندې طالبان ووایي. د طالبانو چې په رټه باندې ووایي د رټې بعد بیا موږ د صیغې سلسله شروع کړو. صیغې سلسله دا رنګوي چې د ضربه باب د ماضي معلوم مکمل زده کړي، بیا له ماضي معلوم بعد ماضي مجهول زده کړي. چې تمام تر صیغې زده کړي نو بیا موږ په دې کې سوال او جواب له طالبانو څخه کوو، بار یې کوو. چې مثال موږ ورته وایي جمع مؤنث مخاطب فعل ماضي معلوم، نو دی ضربتون نه راته ووایي. بیا اچانک سوال پر وکړو زوري بنا، نو دی وی جمع متکلم فعل ماضي مجهول. دا رنګه طالب پکې اړو را اړو، نو چې د ذهن پکې دی پکې اړی را اړی د دغه سوچ مکمل په صیغو کې بند وي. علا وجه البصیرت دا تمام تر صیغې زده شي. دا باب چې مکمل دی زده کړي نو دا نور ابواب د ده لپاره بیا اسانه وي. او دا ټول ابواب موږ په زده کړو، له هغه بعد بیا اوزان په زده کړو، بیا له هغه بعد چې موږ کله دا قوانین شروع کړو الحمدلله د هغه ډېره ښه نتیجه راکول شي. نو زموږ د نن اولنی سبق موږ د ابوابو وایو چې ابواب د ضربه یا ضربو باب دا زموږ ته نن پر ذمه دی. د ضربه یا ضربو باب به موږ ورته زده کوو. اول وار خو تقریبا انشاءالله تعالی اکثره طالبان به داسې طالبان چې هغو به یو وار ارشاد الصرف ویلی لیاکنۍ ویلی، نو اولای فلاله شروع ده، نو د ضربه باب تقریبا هر چا ویلی دی. نو هغه د نن دغه کار وکړي چې دا ضربه باب د
مکمل په رټور تر کې له هغه بعد د دغه سلسله چې دا اوس موږ بیان کړله دغه سلسله د پر دغه مطابق را روان کړي دغه ټوله ګردان د مثال د ماضي معلوم ګردان دی د ماضي مجهول ګردان دی دغه ګردان د په صیغه زده کړي له صیغې بعد که چیرې ملګری ورسره وي نو له ملګري سره د دغه دوهرایي وکړي یو له بله د پوښتنه وکړي نو دغه بیا ډېر ښه پخیږي او بیا له دغه بعد د مضارع سلسله شروع کیږي د مضارع سلسله چې موږ دغه رنګه زده کړو چې په صیغه باندې بیا دا نور باب بیا ډېر په اساني سره زده کیږي اوس مثال په صیغه نو مثال د دغه باب دی د فعل مستقبل فعل مستقبل معلوم مؤکد بانون تاکید سکیله دی چې کله دا معلوموي چې بای دا به صیغه به زه څنګه واحد مذکر مخاطب ماته یاد شو واحد مذکر مخاطب به زه څنګه ورشوم د دې دپاره اسانه حل موږ دا ایستلی دي چې چونکې دی مضارع ښه په غور سره زده کړي او ښه یې زده کړي ښه یې په ښه زده کړي نو د مضارع کې د تضربو صیغه ده د ده ذهن سیده تضربو له ولاړ شي او دغه د مستقبل معلوم ګردان خو دله شروع زده کړی دی بس له ده څخه خالي دونه خالي تکلیف وغواړي چې دی لا هم پکې زیات کړي له تجربن نه یاد کړي بالکل د ده دپاره ذره برابر تکلیف هم نه وي د هغه رنګه په جهت کې د هغه رنګه فعل نفي مستقبل مؤکد به نون مؤکد بلن ناسبه په امر کې په نهي کې دا تمام تر ابوا ګردانونه چې دي دا پر مضارع موقوف دي نو دغه باب په ډېر اساني سره او په ډېر کم وخت کې په ډېر ښه توګه باندې زده شي نو د نن زموږ د سبقه دا دغه دی چې به مضارع معلوم ماضي معلوم ماضي مجهول مضارع معلوم مضارع مجهول وره باب په رټه زده کوو له رټې څخه د زده کړې بعد بیا دغه دوه دا څلور ګردانونه دا د صیغې په توګه زده کوو چې ښه زده کوو جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله